حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا د نبی علیہ السلام تپوس کی چې د الله پیغمبره تاسو ته په قیامت کې د خپل اهل او عیال یاد وي؟ نو نبی علیہ السلام ته فرمایل چې عائشہ درې ځایونه داسې دي چې په دې کې به هیڅ چاته هیڅوک یاد نه وي. یو تله د میزان چې کله د انسان اعمال تللی شي په دغه ټیم کې به د هیڅوک یاد نه وي تر هغې پورې تر څو پورې چې دا پته ورته نه وي لګېدلې چې زما عملونه ښه اعمال مې درانه شو که بد اعمال مې درانه شو، چې تر څو پورې نتیجه نه ده راوتې نو هیڅوک د هیڅ چا غم به نه کوي د تله د میزان په وخت کې، یعنې د اعمالو تللو په وخت کې. دویم چې کله عملنامې تقسیمیږي، عملنامې کله تقسیمیږي په دغه ټیم کې به د هیڅ چا هیڅوک یاد نه وي تر هغې پورې چې معلومه ورته نه شي چې عملنامه راله په ښي لاس راکوي که په ګس لاس راکوي که په شا باندې راله عملنامه راکوي، نو تر دغې ټیمه پورې به د هیڅ چا هیڅوک یاد نه وي. او دریم پولیس سرات چې تر څو پورې یو کس په پولیس سرات باندې نه دی تیر شوی تر هغې پورې به د هیڅوک یاد نه وي. دا درې مقامات دا ډېر زیات سخت. نو دې آیات کې الله تعالی تله د میزان او د هغې خبره کوي چې په هیڅ چا باندې به ظلم نه کېږي او دغه تله د میزان کې به هر قسمه اعمال کو واړه وي او کولبي وي دا ټول به تللی شي.